حدیث د ساري د سنت ها فرض ولر او بیا د هغې باوجود موږ سنت کوو ها دا سنت چې کوم دی دا ډېر ضروري دي د فرضو په نسبت باندې سهار دا سنت رسول الله مبارک د دې ډېر تاکید کړی دی او سهار دا سنت دی خدا وجوب ته نږدې دي زموږ فقها وایي چې سهار سنت به ته کوي په هېڅ صورت به نه پرېږدي ها که ته دې کیفیت ته رسېدلی وي چې تا نه جمع ځي نو موږ به بیا ګورو چې دا جمع تا نه څونه ځي یو رکات درته ځي خیر دی لاړ دی شي سنت وکړه دواړه رکاته درته ځي دواړه رکات هم به پرېږده کم از کم چې یو رکات رسولی چې سنت وکړه که یو هم نشي رسولی بیا سنت پرېږده اوس تا سره دونه ټایم شته که ته دا سنت وکړي نو تا نه دا یو رکات به پکې وشي خو دویم رکات ته ځان رسولی شي بیا به سنت کوي یوه مسله که دواړه رکاته درنه ځي نو دواړه رکاته به نه پرېږدي بیا خیر د سنت پرېږده او د جمع سره ځان شریک که چې دواړه رکاته درنه لاړ نشي درېیمه مسله دا سنت به کوي کوم ځای درېیمه مسله دا ده چې دا سنت به بالکل د جمع ته نږدې نه کوي کم از کم د جمع نه دونه لرې دا سنت وکړه چې ستا او د جمع په مابین کې حایل وي مثلا دننه جمع ولاړه ده ته بهر ودرېږه یا ته په کمره کې ودرېږه دویمه ده که داسې ځای درته نه میلاویږي یو حال دی د جومات نو بیا کم از کم یو ستنې شاته ودرېږه لږه پرده خو به راشي که نه ستا او د امام په مابین کې خو به حایل شي که د ټولو جمع په مابین کې نه حایل کي که داسې صورت هم نشته دی نو بیا کم از کم دونه لرې ودرېږه چې د امام آواز تا ته نه رسي اوس جومات دونه وړوکی دی چې ته دونه لرې نه شي ودرېدی چې آواز درته نه رانسي نو کم از کم ته دونه ځان لرې کا چې بس د هغې نه نور لرې والی ستا په وس او طاقت کې نه وي نه بس په دې باندې به ستا دا سنت خپل وکړي او بیا به په جمع کې شریک شي بل څوک څه وایي بعضی علماء کرامو چې کوم بعضې اکثر په دې فیسبوک باندې راځي هغوی وایي چې سنتو ته پکې اجازه نشته څوک چې دا وایي او وایي چې په دې باندې تاسو داسې ډېر حدیث په دې سنتو کولو باندې دي او که نه په دغې باندې دي دا چې څوک وایي چې نشته د سنت هغوی دا سنت په عامو سنتو کې اچوي دا مؤکد دي د دې ډېر زیات تاکید راغلی ها ستاسو دپاره چې زه مسله کوم داسې روایات شته چې د رسول الله مبارک ولاړ دی مسجد نبوي کې جمع ولاړه ده او صحابي سنت کړي دي او په دې خو بلا روایات دي چې رسول الله مبارک جمع ته ولاړ دی او صحابي ځان له سیټ ته سنت کړي دي او بیا راغلی په جمع کې شریک شوی د پاره د دې چې ما نه سنت پاتې نشي